بادشاه او د هغه په دربار کې یو هلک ډېر زیات ښایسته او خوبصورت او د بادشاه لور وه هغې له م الله پاک ډېر زیات حسن ورکړی و د هلک سترګې یو موقع په جینۍ لګېدلې دي او د جینۍ سترګې په هلک باندې ولګېدې یو بل سره د زړونو هغه محبت پیدا شو موقع نه میلاوې ده چې هلک خادم د بادشاه لور سره میلو شي د بادشاه لور د سره میلو شي د دواړو د زړه ارمانو یو ځای کې کینو یو څو د مینې خبرې وکړو موقع نه میلاوې ده هلک به ډېر کوشش کو خو موقع نه وه د بادشاه لور د یو بوډۍ په ذریعې باندې هلک ته وې چې که ته ډېر هم کوشش وکړې خو زه شهزادګۍ یم ته ما ته نشې را رسېدی او زما هم دړه ارمان دی چې تا سره لږه ځان لکېنم نو ته زما د پلار دا دربار پرېږده لاړ شه پیري مریدي اختیار که چته صحرا او ځنګل کې پیري شروع که نو چې ته پیري شروع کې زما پلار د پیرانو سره عقیدت دی پلار به مې درله درځي زه به په یو طریقه باندې درشم جونګړې ته هلته به خپل مابین کې بیا ګپې شپې ولګو هلک لاړ ږیره پرېښوده او په یو صحرا په ځنګل کې جونګړه ځان له جوړه که سفر یې جوړ که هغلته تسبیح ځان له رنګینه پیدا کړي الله 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 ذکر کوي د ثواب په نیت نه هسې هغه تصنع یې کړې ده مصنوعي پیر یې د ځان نه جوړ کړی دی چې بادشاه به هم را روان شي او ځان سره به لور هم راولي نو زه ښارونی خو پکې وینو که نه ذکر یې شروع کړ ږیره یې پرېښوده هلک هم ښایسته کال نیم په دې کې تیر شو خلکو کې خبره خوره شوه چې دې ځای کې یو هلک دی او ډېر دینداره دی او شپه ورځ په جونګړه کې پروت دی خلک پې په مزه مزه ورمات شو خلک به تلل